ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. دا زمونږ وم درس دی په مسله د تقلید کې. مونږ چې په دې کې بل روایت ذکر کوو هغه اعلام الموقعین جلد نمبر 1 صفحه 25 کې راوړی دی. فرمایي چې والدین والفقه والعلم انتشر في الامه عن اصحاب ابن مسعود. والدین او فقه او علم دا په امت کې خور شو د شاګردانو د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه واصحاب زید بن ثابت او د شاګردانو د زید بن ثابت نه واصحاب عبد الله بن عمر او د شاګردانو د عبد الله بن عمر نه واصحاب عبد الله بن عباس او د شاګردانو د عبد الله بن عباس رضی الله عنه. فعلم فعلم الناس عامته عن اصحاب هؤلاء الاربعه. ډېر خلکو علم او د ټول خلکو علم د دې څلور صحابه کرام او شاګردان نه دي ته کوم دی پور شوی دی. او بیا ولیکل فاما اهل المدينه فعلمهم عن اصحاب زید بن ثابت. مدینه ولو چې کوم دی هغه د اصحاب د شاګردان زید بن ثابت رضی الله عنه او عبد الله بن عمر رضی الله عنه. اما اهل مکه فعلمهم عن اصحاب عبد الله بن عباس. او چې د مکه ولو هغه د شاګردانو د عبد الله بن عباس څخه چې کوم دی علم زده کو. اما اهل العراق فعلمهم عن اصحاب عبد الله بن مسعود. او چې عراق ولدي نو علم دا چې کوم دی دا د شاګردانو د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه دی. او ورسره بس نورم تفصیل وګت کړي. بل روایت چې موږ ذکر کوو په دې باب کې په اثبات تقلید کې هغه بخاری شریف ته دغه جلد 2 دی او صفحه دغه 1092 په صفحه 1092 کې د روایت راوړي عن عمرو بن العاص انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله الاجران. کله چې یو حاکم او مجتهد اجتهاد وکي او اجتهاد کې حق ته ورسول الله ته دوا اجر ورکي. واذا حكم فاجتهد ثم اخطا فله اجر. او کچرته کې اجتهاد کې به اجتهاد خطا شي نو الله تبارک وتعالى ته کوم دی یو اجر ورکي. نو دې اجتهاد ثابت شو د مجتهد چې اجتهاد کوي نو څه لپاره کوي؟ د عمل لپاره کوي چې خلک یې ومني. دې نوم ثابتېږي د مجتهدینو خبره منلو. دغه رنګي بل روایت چې دغه د صحیح مسلم دی. صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحه 128 پدې کې دا روایت راوړي د عن ابيه عن عرفجه ابن دريح قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. فرمای ما النبي صلى الله عليه وسلم واوردل يقول من اتاكم وامركم جميع على رجل واحد. یو کس تراشي او تاسو غمر چې کوم په یو کس راغونوي د اراده لري اي شق عصاكم چې تاسو اتفاق مات کی ويفرق جماعتكم وساسو جماعت چې کوم ټوټه کی فقتلوه. نبی رسول الله فرمایي د قتل کوي. په دې وخت کې په دې خلکو کې زمونږه اتفاق هغه چې کوم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې راغونډي آیا په څلور مذاهب باندې د څوک چې دا ماتای دغه سړي حکم چې کوم دی هغه د قتل له پرويت او په حواله د حدیث باندې. دغه رنګي بل روایت چې موږ ذکر کوو هغه د اعلام الموقعین جلد نمبر 1 صفحه 26 کې راوړی دی. فرمایي لما مات العبادلات عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص صار الفقه بجميع البلدان الى الموالي. کله چې دغه صحابه کرام وفات شول د دیو د علم چې کوم د دیو شاګردان ته فاتح شو نو فکان فقيه اهل مکه عطاء ابن ابي رباح. نو فقيه د مکه ولو چې کوم د عطاء ابن رباح شو او فقيه د یمن چې کوم د طاووس شو او فقيه د یمامه چې کوم د یحیی بن ابي کثیر شو او فقيه د کوفی ابراهیم بن قایش شو. نو بیا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه خپل فقه چې کوم دی د ابراهیم بن قایین غسته او کتاب الاثار د امام محمد رحمت الله علیه دا ټول د اقوال د ابراهیم بن قایین چې کوم دی بیا هغه حدیث دغه مطابق راوړي دي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه فقه د ابراهیم بن قایین شو. ابراهیم بن قایین هغه چې کوم دی د عبد الله بن مسعود څخه غسته ده. په دې طریقه باندې عبد الله بن مسعود څخه د نبی صلی الله علیه وسلم د فقه غسته ده او نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی چې پاغه صلی خوشالم چې کوم سره ته عبد الله بن مسعود ذکر کوي هغه مخکې روایتو کې مخکې هغه کې ذکر شوی ده درسونه کې. او بیا چې فقيه د بصري چې کوم د حسن بصري او فقيه د ال شام چې کوم مکحول او فقيه د ال خراسان عطای خراساني. د دې ټول معلومه شو چې په صحابه کرام په دور کې هم هر یو صحابي یو ځای ته مخصوص تا والته خلکو ته چې کوم د دین خودره او خلکو په عمل کړي. بیا تابعین په دور کې هم په هر یو ځای کې د تابعین الته خلکو ته دین خودره دي. بیا په اعلام الموقعین جلد 1 صفحه 27 کې لیکي وكان من المفتيين بالكوفه علقمه بن قيس النخعي. د مفتیانو په کوفه کې چې کوم د علقمه بن قیس او اسود بن یزید نخعي او
عمرو بن شرحبیل همدانی او مسروق بن اجدع الحمدانی او د سفیان نور ذکر کړي چې دا د کوفی مفتیانو د کوفی د مفتیانو غدغه نقل کړي دي. نو علقمه بن قیس به نقل کړي دي او ډېر به کې لاندې چې کوم دی بیا خو د مفتیانو بس تل کو خلکو به تاسو کول او دی بوده چې کوم دی فتوا ورکوله. نو خلکو به فتوا منله. نو فتوا منل د مفتی دا هم دغه د فارغ چې کوم دی هغه مفتی تقریر شو. لہذا د دې نو ټولونه دا واضح شوله د ټولونه دا خبره د نور غونه کې ښکارا شوله چې دغه مفتیانو په فتوی ورکول او خلکو به چې کوم دی عمل کولو دا دغه مفتیانو لپاره هغه دی هغه تقریری شخصي شو. دا رنګي بل کتاب چې موږ پېښ کوو یو روایت ترنه نوغه بخاری شریف ته د بخاری شریف جلد نمبر 1 او صفحه 516 پدې کې د محمد بن جبیر بن مطعم روایت ته عن ابيه قال فرمای اتت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم یو زنانه نبی صلی الله علیه وسلم تعالی تپوسی د مسلې کولو نبی صلی الله علیه وسلم تامر کو چو پښه د زنانه ویلو کزه چرته بل موقع کې راشم د الله رسول او تاسو نه دنیا نه پرده شي وي بیا به څه کومه. نو قال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ان لم تجدني کته چرته کې ما بیا نمو ان لم تجديني کچرته ته ما بیا نمومي فاتي ابا بکر نو ابو بکر له تورش. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې بل موقع کې راشه که زنومه او دنیا نه پرده شي و نو ابو بکر له تورش. نو دا د ابو بکر رضی الله عنه د پاره ورتګو او پاغه خبره منل هغه باندې دلیل شي. نو چې ابو بکر صدیق صاحب دا ورشو د مسلې ته پوښتنه وکي هغه مبارک ته جواب ورکړي د مسلې دا به خامخا مني. نو کچرته د منسوسي مسایل او قرآن حدیث شو کچرته مسله اجتهادي نه چې مسله اجتهادي شوله دا داغه د فار تقریر شو او نبی رسول الله صلی الله علیه ورته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کومه ده معرفي کو هغه ته بیا زمانه ورستو ورشي. دا رنګي بل حواله چې موږ پیش کوو هغه د فقيه والمتفقه او صفحه دغه 382 ده د حضرت عمر رضی الله عنه هغه په حواله باندې ذکر کړی چې د مبارک خط ولیکو شرح قاضی ته چې کله ته عمر راشي او په کتاب الله شریف باندې پیش کا په کتاب الله کې نو نبی سنت رسول باندې پیش کا کال ته نو نبی فیصله وکړه په هغه څه چې په صالحینو په کړی ده او کپای کې هم نو نبی په اختیار سره کې بیا په خپل اجتهاد کې او کما ته را لګي او زما سره مشوره کې دا د عمر له هغه عمل شو چې اول قران کریم ته مسله رد کا به چې کم ده سنت رسول ته رد کا کال ته نو بیا چې کومه صالحین ته رد کا ان اجماع ته رد کا التنو بیا اجتهاد وکا. او دغه رنګي ابن مسعود رضی الله عنه روایت راوړه په صفحه 383 باندې دا مخکې مون ذکر کړي چې د مبارک فرمایي چې موږ باندې زمانہ راغلی و چې موږ فیصله او موږ فتوی نشو ورکولای بیا الله تعالی هم احسان وکړو موږ دې حال تر ورسول چې اوس موږ فیصله فتوی ورکولای شو. بیا دې فرمایي چې کله تاسو مسله راشي په کتاب الله باندې چې کوم دغه فیصله وکړه په کتاب الله کې نو په سنت رسول الله باندې فیصله وکړه ته نو به په صالحینو باندې چې کوم دغه فیصله کړی پای فیصله وکړه او کنه په کتاب الله کې وا او نه په سنت رسول الله کې وا او نه په صالحینو څخه فیصله کړو نو فل یجتهد رأيه بیا په خپل رأی اجتهاد وکړه او د څه باندې چې ان لا یقولن احدکم ان اخاف ان اخاف زه یریګم او زه یریګم. د دې نوم دا ثابت شولا چې اجتهاد وکړي چې اجتهاد دی وکړو نو اجتهاد به منل کیږي ځکه اجتهاد د منلو لپاره د خوند لپاره نه چې بس اساسان ستړک او څوک په خبره منی نه. نو لہذا چې خبره دی علوم نه دا دغه لپاره تقلید شدا د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه حواله باندې به په صفحه 386 کې راوړي ابن عباس رضی الله عنه بامو چې دنه مچاته پوسو کو فإن كان في القرآن أخبر به في القرآن كما مسلوات و خبرداري ورکو وإن لم يكن في القرآن كما القرآن كما نوا وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او په حدیثو کې بوانو اخبر به خبر به خلکو تور کو وإن لم يكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او کچر نبی اسلام نه بهم نوا وكان عن ابي بكر وعمر اخبر به او ثابت په عمر الله هنا د ابو بکر صدیق صاحب نه خلکو ته چې کم دی داغه امر ورکاو نو ګوره د عمر الله هو تقریر به وکاو او د ابو بکر صدیق صاحب او کنه په قران کې ونه په حدیثو کې وا نه د عمر الله په قول کې وا نه د عمر په د ابو بکر صاحب په قول کې وا نو بیا به څه کوو بیا به چې کوم د اجتهاد فيه رأيه بیا په خپل رأی باندې کې څه کوو اجتهاد کولو. د غرنګي به په صفحه 387 کې راوړي دي چې سمعت ابن عباس اذا سئل عن شيء فإن كان في كتاب الله قال به فإن لم يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به فإن يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عن أبي بكر
وعمر قال به فإن لم يكون في كتاب الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على بكر وعمر اجتهد رأيه به خپل رأي سره اجتهاد کول خپل رأي باندې اجتهاد کول هم د دې د پاره کنه چې خلک به ومني او خلک پای باندې کوم دی عمل وکي دغه رنګي دا وکر الله هم د عملو چې مسله به تراله نو کتاب الله به پیش کوله کتاب الله کې ونوان به په سنت رسول الله کې پیش کوله کال ته بنوا به علما چې کوم دراون کړل او دغه سره مشوره وکړه او په هغه مشوره به چې کوم دی به فیصله کوله نو د زما په لاس کې سنن کبرا د بهقی دا جلد هغه لسم دی او صفحه 114 ده پای کې دی لیکي عن ميمون بن مهران قال كان ابو بكر رضي الله تعالى عنه اذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله كما سلم تعالى وكتاب الله كما وكتا فإن وجد فيه ما يقضى به وقضى به بينهم کاغذ سبب بیا مودل چې په قران کریم کې به په سبب شووا پای به فیصله وکړه فإلم يجد في كتاب الله نظر هل كانت من النبي صلى الله عليه وسلم فيه سنه وکړه نبی صلی الله علیه وسلم سنت پکې شته کنه نو په خبردار شو قضا بها وإلم يعلم خرج کچې ته سنت کې وتم ملاو نشو خلق تبروته فسأل المسلمين او د مسلمانانو به تاسو کو او ویل شاتانی کذا وکذا د مسله راغلی کتاب الله کې مې وکتل په سنت رسول الله کې مې وکتل خو پیدا مې نکړه فهل تعلمون تاسو څه پته شته چې نبی اسلام په څه فیصله کړی دا نو دغه خلکو چې بده چا ویل چې نو د په باندې فیصله وکړه دا نو چې نبی اسلام ورک په څه فیصله کړی دا نو دغه په سره فیصله وکړه او بیا جعفر صاحب چې کوم د فرمایل لاندې ذکر کړی دي چې د علماو سره مشوره وکړه علما به راغون کړل على الامر قضا به نو دا وکر صدیق صاحب به دغه کول چې اول په کتاب الله کې کته په کتاب الله کې بنوا بیا په سنت رسول الله کې کته کال ته بنوا بیا به کوم علماء سره مشوره کوله هغه علماء کرام په مشوره به چې کوم بیا فیصله کوله دا د علماء کې د اصحاب کرامو هغه عمل شو او دا دغه چې کوم دی احتیاط شو د دې مسله کې چې کله دا مسله راشي یو ناول به کتاب الله کې ګوري کال ته نو په سنت رسول الله کې ګوري کال ته نو بیا به اجماع کې چې کوم دی لپاره دلیل ګوري کال ته نو لکه بیا مجتهد وي اجتهاد وکي او که مجتهد نه وي بیا به د مجتهد اجتهاد په هغه مسله کې چې کوم دی را نقل کې او هغه به بیا مني